الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. زما محترمو، د جنازی طریقه سره زکا اکثر داسې مرګري دي چې هغې ته جنازه دا نه ورځي. نو نننۍ ویډیو کې به زه د جنازې طریقه دا خیم. اکثر خلک جنازو د پاره راشي خو هغې له جنازه نه ورځي. د ټول نه مخکې به اودس چاردامو کې چې کوم ته وضو ویلې کېږي او جنازه چې کوې ته اوس داسې ټایم کې رالی چې هغه وخت کې ستا که چېرې اودس چاردام کوې نو ستا نه ټایم ځي جنازه در نه کېږي، نو هغه وخت کې تا دپاره تیمم کول دا جایز دي. اوس تا اودس چاردامو کو رالی او امام سره ودرېدې، امام نیت تړي، نو دا جنازه کې دوه فرض دي. یو پکې دا څلور تکبیرونه دي او بل پکې قیام دی. دا دوه شیان پر کې په جنازه کې فرض دي. که یو انسان د جنازه کې سبق نه وایي، صرف تکبیرونه ووایي او د جنازې ته ودرېده، نو د جنازه دا وشو. اوس چې یو انسان جنازه کوي دی به طریقه د دې څه ده، دی به څنګه جنازه کوي. نو دی به لومبی نیت تړي، نیت مې وکړه د زړه د اخلاص څلور تکبیره فرد کفایي صلات جنازه خاص د تعالی را په دې زر وخت په دې زر امام پسې مخ مې د کعبې شریف فلوري که الله اکبر. دی به دا نیت وخي او امام چې څنګه الله اکبر کی نو دی به مو سره الله اکبر کی. اوس صرف په دې لومبي تکبیر کې لاس اوچتول شته، د دې نه علاوه نور تکبیرونو کې لاس اوچتول دا نشته. اوس چې کله د نیت وتړه نو دی به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک الی آخره تر آخره پورې به دا ووایي. بیا به غلی ودرېږي چې کله امام الله اکبر کی نو دی به هم الله اکبر کی. بیا به دې شروع کې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت وسلم تک چاته دا نه ورځي، نو دا لمونځ دا درود شریف دا ویلی شي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید دا هم درود ویلی شي. بیا د دې نه بعد کې به چې کله دریم تکبیر وشي نو دریم تکبیر کې به بیا لاس نه اوچتوي، بس الله اکبر به صرف وایي او دا دعا به وایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا وصغیرنا. کله چې دا ختم شي بیا به الله اکبر وایي. چې کله څنګه امام سلام جرباسي نو دی به ورسره سلام دا جرباسي. نو دا د جنازې طریقه دا نور مسلمانانو تم شیر کوي، دا نور مسلمانانو تم ورسوي او خپله چې دی هم د دې نه سبق دا حاصل کوي، دا یاده کوي. جزاکم الله.